ریاست سره زموږ د وینې قدر نشته. د پښتنو وینه نن بیخي بې قدره ده او زه د تېرو درېو څلورو کالو نه دا چغې وام چې دا حالات ډېر غلطه رخته روان دي او دا به بیا د کنټرول نه بار شي. پرون نه بله ورځ چې کومه ثانیه شوې ده، زما په خیال داسې ثانیې تاریخ کې کیږي او په داسې ثانیو باندې ملکونه وجړقېږي. زما هم دا تمه ده د خپل ریاست نه، د خپل ملک نه، چې کم سے کم دا ثانیه د یو بنیاد وګرځئ او بالکل دا ملک دی د دغې دهشتګردو دپاره د قیامت یو ځای وګرځئ. هغه دهشتګرد چې دي په دې قام دا دونه ظلمونه چې زه نن ګرځمه او خدای شته چې زه هغه وړو ته نشم کتی، زه هغه سپین ږیرو ته نشم کتی، زه خپلو ځوانانو ته نشم کتی. زه نن په دې نه پوهېږم چې حوصله څنګه ورکم خپلو دې غمځپلو له، حوصله څنګه ورکم ټول پولیس له. خو بدقسمتۍ نه پښتون او بیا پښتونخوا په دې پاکستان کې عمده قوم حیثیت لري، دا کم چې موږ ته مخامخ دی. نور خو ما ته څه وجه نه ښکاري. ایمل خان د موجوده وخت کې دغه پکار نه وي چې ټولې پارټۍ په دې موقع باندې رایو شي او یو ملاتړ شي او یو واز پورته کړي، خاص کر د امن لپاره د دغې افسوس دا دی ورور چې دې وخت کې څونه پارټۍ ته دایي نه چې هغوی د دهشتګرد پر ضد خبره کولی شي. دا د ایمان وخت دی او په داسې وخت کې ډېر کم خلک خبره کوي. نو ته چې کومه خبره کوي چې دا ټول د رایوځای شي، موږ جرګې راغوښتې دي په دې دپاره. داسې خلک پکې شته چې نه دي راغلي، موږ له ښکاره چې نشو راتلی. بیا دې کې پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې او د پاکستان په هر کلي کې بیا داسې وجود شته چې کله افغانستان کې حالات بدل شو نو دلته جشن شوی دی. موږ چغې والې هغه ورځ هم چې په دې جشن چې نن څوک خوشحالېږي دې ته به یې پته ولګي. خو آیا زما په دې پاکستان کې جشن شوی دی که نه دی شوی؟ زما پاکستان کې ډېر ښه خلکو دا وویل که نه چې په افغانستان کې د غلامۍ زنځیر وشلېده، نو چې د غلامۍ زنځیر هلته هغه څه طریقه خو دا هماغه طریقه ده. زه افسوس کوم چې د اسلام په نوم مسلمان د مذهب په نوم په جومات کې ولاړ په جمع باندې یو مسلمان مري، د پیسو دپاره پښتون راپاسي، هغه پښتون وژني او بیا هم د هغې پیسو دپاره زما ریاست یو ډېر ښه لوبه کې ورننوتی دی د امریکې د خوشحالولو دپاره. ما ته دې کې نور هېڅ نه ښکاري. زه تش دونه ویم چې که چېرې زموږ دا قام دونه په دې حالاتو کې را بیداره شي او دې د خپل ځکه چې هغه باچا خان بابا به وی د پیغمبرۍ وعده خدای کړې ده چې بس ختمه، بل پیغمبر تاسو له نشي راتلی، تاسو به په خپله راپاسئ، خپل حالات به بدلوئ. نو که موږ هم دغسې ناست یو چې د چا په کور غم دی هغه دی جاړي، د چا په کور کې چې غم نشته د هغه پروا نشته، چې تر څو موږ د خپل قام د هر بچي غم ته خپل غم نه ویلی، تر څو چې موږ د خپل قام هر دشمن ته خپل دشمن نه ویلی او موږ را یو ځای شوي نه یو، زموږ د مسلو حل ډېر ګران دی. خو انشاءالله زه اینم چې پښتنو کې نن دا شعور شته، نه د مذهب په نوم دوکه کیږي، نه به انشاءالله دې ځل د جهاد په نوم دوکه کیږي او پښتون به د امن دپاره انشاءالله اتفاق کوي او دا حالات به انشاءالله کوشش کوو چې د هغې ټولو قوتونو پر ضد چا چې موږ ته دا حالات خراب کړي دي چې موږ د خپل حالات ښه کړو. ایمل خان اخري پوښتنه لرم دا چې څونه نقصان شوی دی، آیا تاسو څه ګڼئ چې دا خودکش و که نه بل څه دغه و؟ ځکه چې یو خودکش و نو دونه نقصان به نه کېده. بابک صاحب امید چې دا خودکش ټول پې ښه پوهېږئ خو انشاءالله درېیمه پورې صبر کوو. حقیقت دا دی چې کوم واقع ښکاري نو خودکش دونه نقصان کولی نه شي چې هغه د پوره بلډینګ وغورځوي او دا اوس په خبرې واضحه کېږي.